علیکم عزتمنو. په بنگلادیش کې یو استاد په خپل شاګرد جینۍ باندې مین شو او د حد نه سیوا مینه یې ورسره کوله چې څنګه مینه د خپل دغه شاګرد جینۍ سره وکړه. په دوکه باندې په چکر باندې بوتله او څنګه کار یې ورسره وکړو. عزتمنو تاسو غواړئ چې پوه شئ نو زموږ د ویډیو د سر تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. او د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما دسه زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ورځ ته ورځ نوي واقعیت مخې ته راځي، خو دا واقعیت د سر چې زه نن شیر کوم دا په بنګلادیش کې. په بنګلادیش کې په ښای سکول کې دا واقعه شوې. په دې جینۍ باندې یوازې استاد شک نه، په دې باندې ورسره درې خلکانو پی اشکانو. استاد د مخه دې جینۍ ته به څوک مخې ته نشي ورتلی. یوه ورځ اپډیټ د میاشتې اخرنۍ ورځ، هغه ورځ باندې د سکول وختي چوټي شوه. په دې استاد مخکې نه دې جینۍ سره خبره کړې وه نن چې وختي چوټي شي نو ما ته به چېرته چکر ته ځو. اګر ته ورسره خبره ومنله صحیح ده، ما ته منظوره ده چې کوم خواته به ځو. استاد ورته ویلې چې ته فکر مه کوه، تا به زه داسې ځای ته بوځم چې داسې ځای به تا چېرته په خوب کې به دې نه وي لیدلی. خو دا شاګرد د جینۍ ډېره زیاته سخته خوشحاله شوله چې نن خو به ما د خپل استاد چېرته چکر له بوځي او خوراکونه به راباندې کوي. ځکه عزتمنو جینکۍ د چکر او د خوراکونو ډېرې غټې شوقۍ وي. دوی ته دا شیونه میلاویږي نو چې زه دې څه غواړې ورسره کوه. خو جینۍ خپل استاد سره ډېره په خوشحالۍ باندې روانه شوله. خو استاد دا فکر کولو چې دا به زه اوس چېرته داسې ځانګړي ځای ته بوځم، غلط کار به ورسره وکړم. استاد د جینۍ ډېره وګرځوله خو ځای یې پیدا نه کړو. اخر دغه شانته یو بیابان ځای ته لاړو، یعنې یو د سیند غاړې ته یا د نیر غاړې ته داسې لاړو. ولته کې کمر وي، د کمر لاندې ورته استاد خپل څادر خور کړو. استاد دا علم نشته چې ما پسې شاته هغه درې خلکان هم دي، ورپسې شاته پټ پټ روان وو. استاد ورته څادر خور کړو نو خلکان یې نه ولیدلي او جینۍ یې پې سملوله. جینۍ پې سملاستله او خوشحاله وه او خلکانو ورته د پاس د کمر نه کتل. استاد او د جینۍ دغه خلکان لا نه دي لیدلي. په ټایم کې چې استاد دغه جینۍ باندې د پاسه سملاستو نو خلکانو پې اواز وکړو چې استاد دا ته څه کوې. نو د استاد په خوله کې ژبه وچه شوله او د خولې نه یې غږ نه ختلو. نو استاد صاحب یې په دې باندې خبره وکړه چې صحیح ده، ته هم ورسره دغه غلط کار وکړه، موږ به یې ورسره وکړو، ځکه چې ستا هم خوښه ده او زموږ هم خوښه ده. عزتمنو درې واړه ورسره ته غلط کار وکړو. نو دا واقعه په بنګلادیش کې یو د ښای سکول کې دا واقعیت مخې ته راغلی دی. دغه شانته نوي واقعیت تاسو سره موږ شیر کوو. دغه شانته نوي واقعیت دپاره زموږ عمده چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.